بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل الدين الشريعة وقيل الطاعة والمعنى يوم جزاء الدين. وقيل دا د دین دویمه معنا ذکر کی او دویم مراد. یو مراد خو درته جزا بیان کو مالک یوم الدین مالک یوم الجزاء، او دا دویمه معنا کی مالک یوم الدین معنا مالک یوم الشریعت. مالک ویګه به خبره او نو د دین معنا څه شلو؟ شریعت شلو. ها لكل جعلنا منکم شرعة ومنهاجا. شرعة او دین دواړه یو شی دی، دغه احکام شرعیه دي. کم سیس چې خدای پاک د خپل بندګانو لپاره مشروع کړی دی نو هغه د دین موایي او شریعت ورته ما بل ورستاسو تقیسه کړي او پوهیږي چې دا مختلف الفاظ دي او معنی یو ده په مختلفو حیثیتو سره ورته مختلف نمونه وایي. ها او چا ویلي چې الطاعت د دین معنی څه ده او د دې بس مثال شي مخلصین له الدین لفظ راځي. مخلصین په داسې حال کې چې دی خالص کون کې الله تعالی لره دین لره یعنی طاعت لره منل صرف داغه کې. ښا طاعت صرف خو دې دوه صورتونو کې بګورې مضاف په محذوف غا تا توای والمعنى على التقديرين بحذف المضاف. مالک یوم الدین معنی مالک یوم الشریعت، نه د شریعت ورسخه نشته او د طاعت ورسخه نو تاسو ورته سره وباسه مضافه نو دیسی بشي مالک یوم جزاء الدین. یوم نو ما ته ګوره دا جزاء لفظ برا او باسی او د دین معنا بس شي شریعت شي نو معنا به دا شي الله تعالی مالک د هغه ورځ دی چې هغه ورځ د سره د شریعت د جزاء ورځ ده. د شریعت په یوه خبره باندې او دویم چې د دین معنا څه شي طاعت شي نو بیا به هم دا جزاء لفظ را او باسه او دین به په معنا د طاعت سره شي. مالک یوم جزاء طاعت. په نه شولې په خبره ها خو د دوالو منس کې به ما ته ګوره د دوالو منس کې به جدا جدا چې کم دی نه حرف جر را او باسه. ها دسی بشي یوم جزاء الدین دی کنه نه یوم جزاء الشریعت. یوم اغه دا یوم جزاء الدین معنا بدا سے ہوتے یوم جزاء الشریعت. یوم نو د دې جزاء نرستو چې کم الشریعت لفظ راوباسي نو د دې جزاء نه مخ رستو او د شریعت نه مخ کې به لفظ راوباسي. ها الله تعالی مالک د هغه ورځ دی چې هغه ورځ د جزاء ده او دغه جزاء الثابت فی الشریعت چې دا په شریعت کې ثابت ده. ها نه پوهیږي ها او چې کله د دین معنا سو کې طاعت کې نه بیا به معنا دا سو کې یوم جزاء الدین یعنی یوم الجزاء. یوم اغه جزاء اغه چې اغه جزاء به کائنه لطاعت د صد پاره د طاعت لپاره او د طاعت چا کړی دا غي د پاره بچی کم دی نه جزاء سي دا وکاینه په دې فرق باندې پوه شولې. نو د دین معنا ک شریعت واخله او ک سو واخله طاعت واخله نو منس کې بدغه یو به مضاف راو باسه او د مضاف سره سره بچی کم دی دغه الفاظ سره سیواګری راو باسه. ها نو مالک یوم الدین معنا مالک یوم جزاء الشریعت یعنی یوم جزاء الثابت فی الشریعت. یوم جزاء الدین یعنی یوم جزاء یوم جزاء طاعت. نو طاعت د مخ کې بسره وباسه الکائن للطاعت. هغه جزاء چې هغه موجوده کیږي او موجوده شوی د څه د پاره طاعت د قیامت ورځ د څه د پاره ده چې شریعت کې کومه جزاء ثابت ده نو دا د هغه ورځ ده. یا د طاعت د فاره چې کومه جزاء سره
موجوده ده د هغې ورځ ده. وتخصیص اليوم بالاضافه، اوس دا وایي چې الله تعالی خو د هر شي مالک دی. الله تعالی د قیامت ورځې نو د ټولو ورځو مالک دی او د ټولو سیزونو مالک دی. نو د دې مالک دا اضافت چې څه ته راغلی دی، یوم ته راغلی، او دا یوم تخصیص راغلی په اضافت سره، یعنی صرف دې ته اضافت راغی. نو د دې څه وجه ده؟ نو تا ته وایي وتخصیص اليوم بالاضافه اما لتعظیمه، یا خو د دې ورځې عظمت ته اشاره ده. تاسو وایي که نه اضافت کې چې کله کله اضافت دا تعظیم د مضاف فائدہ کی، کله تعظیم د مضاف او کله د دواړو فائدہ کی. مختصر کې ویل کنه نو مالک یوم الدین کې چې د مالک اضافت یوم تراوي سره نو دی د دې ورځې عظمت سکړلو پیدا کړلو چې دا ډېر عظیم ورځ ده، ځکه لوی لوی واقعات او کائنات او حوادث په بدی کې کیږي. نو چې کله الله تعالی د دې څه شولو مالک شولو، نو د نور ورځو او د نور سيزونو په طریقې ولا سره څه شو مالک شو. پوښلې به خبره ما دا کم صورت چې واخلې دا چې مالک والی سواله او کنه مالک یوم الدین والی نه د ملک اضافت بیا ول یوم تشوی دا خو مالک وکنه. نو دا غي وجه بیانی او لتفرده تعالی، یا د دې وجنه چې الله تعالی یک یوازې د بنفوذ الامر فيه چې ال صرف دا امر نافذ کیږي. ما ته وره په دنیا کې هنور خلقم دعوی کی د بادشاہي چې زما امر چلیږي، زما امر، او د قیامت ورځ داسې ورځ ده چې ال لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. د دې دوه ټکو په شوي دا اما لتعظیمه دا هغه صورت ته چې مالک واله، او لتفرده هغه صورت ته چې سواله یا په دې وجه باندې چې الله تعالی متفرد او یوازې دی بنفوذ الامر فيه چې امر صرف داغه په دې ورځ کې شته نافذ. واجراء هذه الاوصاف دا مفتدا ده او شاته په دې بل کرخه کې لدلات لته را روان دي هغه څه ده خبر ده. اې دا څومره اوصاف چې مونږ په الله تعالی باندې جاری کړل، یعنی په الله تعالی باندې په لفظ الله محمول کړل. ښا اې مونږ سوې حمد ثابت ته داسې الله د پاره چې رب العالمین دې، داسې الله د پاره چې رحمان دې، داسې الله چې رحیم دې، داسې الله چې مالکی. نو دا څومره اوصاف چې مونږ په الله تعالی باندې جاری کړل، یعنی محمول کړل، ویګه به خبره باندې. نو دا ټول د دې لپاره چې دلالت وکړي چې الله تعالی یک یوازې حقیق د حمد دی، لایق د حمد صرف، او د الله تعالی نه علاوه یو کس مستحق د حمد مو نشته دی. نه پوهیږي خالق د دې اوصاف او د اجرا او د محمول کول دا په دې خبره څنګه دلالت کوي. نو تاسو قاعده مخکې ویلو چې کله حکم مرتب شي په اوصاف باندې، نو دغه اوصاف دغه دا د دې حکم د فار علت، د دې حکم د فار، نو الله تعالی ته مستحق د حمد وګرځو. نو د دې خبرې د فار علت څه شی دی؟ نو رب العالمین الرحمن الرحیم و مالکی یوم الدین. تاسو پوه شولې نو دلته استحقاق الحمد خاص کو الله تعالی پورې سره د خپل دلایل او د علتونو پوه شولې. و اجراء هذه الاوصاف او دا اوصاف چې جاری شوی دی محمول شوی دی علی الله تعالی. دا اوصاف کوم اوصاف دي؟ من سره بیان کې من کونه موجدا للعالمین، چې هغه الله تعالی موجودون کې د ټول عالم دی. لاندې لیکلي يدل علیه دا رب ټکه په دې ایجاد باندې سکی. ولی تاسو په د تربیت معنا څه کړو؟ تبلیغ او شی لا کماله کنه، نشي چې خپل کمال تر رسې نه اول بداشي موجوده بیا ورست کمال تر رسې. ها رب العالمین په دواړو دلالت کو، اون په ایجاد باندې اون په تبلیغ ال الکمال باندې. ها په بنا شولې الله تعالی موجود دی د ټول عالم د لپاره. رب لهم سوي والله رب دی، منعما علیهم او الله تعالی انعام کون کې دی په دی باندې بالنعم كلها ظاهرها وباطنها، کخکارو کفت نعمتونه دي، عاجلها دنیا والا دی اوس، واجلها او آئنده آخرت والا. په دی باندې رحمان او رحیم سکی دلالت. مالک لامورهم الله تعالی مالک وسده د دې کارونو د یوم ثواب ول، او په دې باندې څوک دلالت کی؟ مالک
نراش و اجراء هذه الاوصاف للدلالة دا د دې لپاره چې دا دلالت کی اعلی په دې باندې چې انه دک الله صرف الحقیق وګوره انه کی هو ضمیر چاته راځي دی الله تعالی ته او الحقیق بالحمد خبر ده نو مبتدا خبر چې دواړه معرفي حصر فائدہ کی کنه فائدہ کی الحقیق معرفه ده انه کی هم صدا نو څه ته اشاره شوله چې یوازې الله تعالی یوازې الله تعالی مستحق د حمد ده بل څوک شاته پسې به تور تاکید وی لا احد احق به منه لا یو کس حقدار نشته به د حمد منه د چانه الله تعالی حقدار والے خلوه خبره بل لا يستحقه على الحقيقه سوا ما ته ګوره په ظاهر کې چې وګوره په ظاهر کې نو دا بندم کله کله انعام او احسانو کې ها انعام او احسانو کې کنه یاد مکړه خبره نو چا به وی چې لکه دیم حقیقت حمد ده دیمو نو دوی لا احد احق به منه دا الله تعالی ډیر حقدار سوکو نشته ده ان بنده هم کله کله حقداري چې انعام کې د خلق حمد او تعریف کی کنه کی نه ما ته ګوره د بنده دا انعام صرف د کسب په حواله ده د ایجاد او د خلق په حواله باندې انعام صرف د چا ده نه پوهیږي لکه زه تاسو ملک ته هم کله کله احسان کې بیا درته دوام ته کله احسان کې ته ولما شي ورکه نه پوهیږي خبره مانی نه اول سو فرمایل چې ایسوک ډیر حقدار الله تعالی نه د حمد ها نو دا حصر ادعایی شلوها دعوی وکړه بیا شاته وی بل لا يستحقه على الحقيقه دا کسب خو په منځله د ادم د کسب څه شي دی بل دا کسب خو تعالی خدای درکړلو په وینه خبره باندې دا قوت کاسبه د الله تعالی درکړي دا نو بل لا يستحقه على الحقيقه سواه بلکې مستحق نشته د حمد په حقیقت کې سوا د چانه او دا وجه فإن ترتب الحكم کله چې حکم مرتب شي على الوصف بسوانه نو يشعر دا خبر ورکی بعلیته له چې دا وصف د حکم د پاره سره تاسو په نه شولې ها په دې باندې پوه شولې نو دینه معلومه شوله چې الله تعالی حقیق د حمد ده خو ما ته ګوره په طریقې د مفهوم سره ترنه بل خبره معلومه شوله چې پچا کې دا اوصاف نه ناغه مستحق د حمد نه دي دینه خدا معلومه شوله چې الله تعالی مستحق د حمد زکه دی چې باغ کې دا ټول اوصاف سدي او دا ټول اوصاف علتونه د استحقاق الحمد دي نو په مفهوم سره ترنه دا معلومه شوله چې څوک متصف په دې صفاتو نه ناغه مستحق د دې نه دی چې هغه ته هغه محمود شي هغه مستحق د څه شي نګوره ولل اشعار ولل دلیل اشعار عتب ته باغ للدلاله باندې ها اجرا د اوصاف خو للدلاله یو دا چې دلالت کوي په طریقې وسه سره د منطوق سره ها او دا په طریقې د مفهوم سره خبر ورکي چې علا ان من لم يتصف بتلك الصفات سوق چې په دې صفاتو متصف نشلو نو لا يستأهل له لأن يحمد هغه اهل لګرځي د دې لپاره چې هغه محمود واقع شي فضلا عن ان يعبد او زیات لا دا خبره چې هغه معبود وګرځي چې محمود نشي ګرځي د معبود په طریقې ولا سره نشي ګرځي دا فضلا لفظ نه دا د مصدر د مفعول مطلق دی د فضل فضلا ما ته وره دا د ادنا او د اعلی منس کې راځي د چا منس کې راځي د دې د پاره چې نفي د ادنا دلیل شي په نفي د سبانه د اعلی باندې نفي د ادنا دا دلیل شي په نفي د اعلی چې ادنا نفي دی نو اعلی په طریقې ولا سره نو ما ته وره چا کې چې دا صفات ني نو دا غنه محمودیت نفي دی هغه مستحق د سنه دی د حمد نه دی نو چې کله ادنا شي دا غنه نه پیښولو نو اعلی چې معبودیت ته خو په طریقې اولا سره دا غنه نه پیښولو ذکر استوي اياک نعبد خاص تا عبادت کو معبود ته صرف یوازې ښا په بنا شولې نو ذکر در توایل یکون دلیلا علی ما بعده دا د دلیل شي بچا باندې
ما بعد څه دی نو ما ته ګوره دا اوصاف نه دي دا د الحمدلله د پاره هم دلیل شولو او د ایاک نعبدو د پاره هم څه شولو دلیل شو خو هغې د پاره منطوقا شولو او د دې د پاره مفهوما شو بس ته دې بیا بس کو نو کنه ما خو سبق پوره کتل